بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صدقت يا رب العالمين. د دې سورت منفصل کې ویلو چې د دې موضوع دا دعوت الى القرآن. الله رب العزت د انسان له دعوت ورکړي، یعنی داعی الله بخبل دی، دعوت کوونکی الله بخبل دی. الله دې بنده له دعوت ورکړي چې د دې قرآن طرف ته راشي. او بیا په دې سورت کې په یو آیات کې الله رب العزت د قرآن څلور صفات ذکر کړل. په یو آیات کې مخکې تیر شو. بیا ورته الله فضل وکړي او داسې مختلف. نو اوس په دې اخر د سورت کې د دلته نه درېیمه حصه د سورت شروع شو او اختتام طرف ته ځي. نو دلته الله رب العزت تخویف دنیوي ورکوي، د انسان ته دا ښیي که چېرته زما دا بنده، یعنی انسانان ټول د الله بندګان دي، که دې چېرته زما د دین طرف ته نه راځي نو دې یارۍ په واقعه د قوم د نوح علیه السلام سره، او بیا یارۍ په واقعه د سیدنا د موسی علیه السلام په مقابله کې چې کوم قوم فرعونیان د هغې په واقعې سره یارۍ په اخره کې، او دکه شان بیا هغې پسې ډایرکټ چې دي د توبې ترغیب ورکوي، ده ته وایي چې توبه زر وباسه، چې خطا درنه وشي ګناه درنه وشي نو زر توبه وباسه، ځکه چې په قوم د یونس علیه السلام باندې عذاب راتلونکي و، چې پیغمبر هم ترې وتي وو، و چې څنګه پرې عذاب راتلونکی یې زر الله ته توجه وکړله نو خدای پاک بیا راتلونکي عذاب در سره لرې کړي. نو
دعوت دی د توبې طرف ته به پکې بدلته ان شاء الله راشي او په اخره کې بیا ترغیب ال القرآن به وي اخره کې بیا چې موضوع ده دی نو دې ځای کې الله رب العزت چې هغه فرمایي واتلو علیهم نبأ نوح ته بیان کا علیهم په دې باندې نبأ خبرداری هغه واقعات د نوح علیه السلام نبأ اصل کې ویل شي خبر خبره د نوح علیه السلام دې ته بیان نو د نوح علیه السلام واقعه مخکې تېره شوې ده موږ ویل دې ځای کې ما تاسو ته مخکې ویلي وو د آدم علیه السلام نه پس په تدریجا عمر دا بیا د یعنې زمانه چې دې د جدت طرف ته ځي او عمرونه او اعمال چې دي هغه د څه زوال طرف ته ځي الا یعنې کمزوري په بدنونو کې راځي نو د هغې مطابق هغه د اعمال چې دي راوړاندې کېږي خو بعضې څیزونه داسې چې د قانون نه بعد لکه ټولو پیغمبرانو ته چې دی هغه ته پیغمبري چې د 40 کالو په عمر کې ملو شوې ده او داسې یو دوه درې پیغمبران کې مستثنا دي چې هغوی ته د 40 کالو نه مخکې پیغمبري ملو شوې عام پیغمبران ته 40 کالو کې دغه شان د نوح علیه السلام متعلق راځي چې د 1400 کاله عمر یو تاریخ لیکي چې د 40 کاله مخکې د پیغمبرۍ د زمانې نه او بیا ورپسې چې دی دا 900 کاله د دعوت ورکړ دی او دا نور عمر بیا د دې نه پس نوې قوم چې بیا جوړو دغه شان بعضې یو څو پیغمبران نور باره کې راځي یو پیغمبر دی باره کې او یو خو ازلي کیسې بیا د بني اسرائیلو مشهورې نو هغه چا د ځان نه پکې بعضې جوړې کړي الله رب العزت ته وایي چې ته د نوح علیه السلام د دې قوم د نوح علیه السلام خبر دې ته ورکړه اوس د نوح علیه السلام دا قوم چې هغه خپله الله رب العزت بیا سورت نوح کې به هم راشي وړاندې موږ ویلې نوح علیه السلام دې ته دعوت وکړه 900 کاله دا به خوله یادېږي 900 کاله او چې دې ته به دعوت ورکړه نو دې به د هغې په مقابله کې نوح علیه السلام پسې خندا کوله او خندا داسې کې اخره کې بیا دمکې شروع کړې نوح علیه السلام ته وایي که د خبرې نه نه اورې نو موږ به دا چلو به موږ به دا چلو مختلفې مسخرې به یې کړې او غربې به یې چلو نوح علیه السلام ورته اخره کې وایي زموږ د پښتنو په اصطلاح کې وي زه داسې معذات خپله راغونډ شي څوک چې افسرې مشورې کوي او چې چا ته خدایان وایي هغې ځان سره راغونډ کړي چې څه کولی شي زما خلاف وکړي فعلى الله توکلت فاجمعوا امرکم وشورا زما توکل ما کړی دی په الله باندې د ورځې اول نه ما په الله توکل کړی دی هغه باندې مې توکل دی تاسو چې څه کوئ کوئ ما سره څه نشئ خیر بیا هغه وروستو به راشي نوح علیه السلام بیا خیرې وکړلې او هغه خیرې د دې متعلق قبولې شوې هغه قبولې شوې نو الله رب العزت چې بیا عذاب راوسته عذاب کې ما تاسو ته خبره هم کړې چې ټوله ځمکه وایه مخصوص علاقه وغیره خبره اترې شوې خو اوسني محققین وایي چې دا ځمکه داسې لکه قرآن کې هم داسې راځي چې ځمکې ته الله رب العزت وایي چې ته د خپلې اوبه رابار او اسمان ته وایي چې ته د خپلې اوبه راتوی نو دې ځمکه چې دی دا وچوي ده او د دې نه دا اوبه داسې راوپورته کړي دا ترې رابار شو او دغه قوم چې دی دا هلاک شي نو هغه خبره ده مختصره دلته الله راوړې ده او مخکې تېره شوې ده 900 کاله عمر یې خو دغې کې دی بیا ورپسې دغه نور عمر ورپسې حساب کړه چې څو سوه کاله راغلي بیا چې کله وفات کېده نو چا ته تپوس وکړو دا عمر دې څنګه ومونده وایي دا مې داسې ومونده لکه چې د عمارت په یو دروازه رادننه شو په بل باندې باندې عمر دې څنګه ومونده څنګه و ډېرو لږو څه وایي دا داسې ده لکه چې په یو دروازه رادننه شم عمر مې داسې محسوس کړو په بل باندې بیا چې زمون شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما د امت اوسطن عمر چې دی بین 60 و 70 د شپېتو د اویا ترمنځ د شپېتو د اویا ترمنځ او ما درته وی ځینې کسان د کارونو مستثنا نو د چا پکې ورسېد د شوډاګو وایي چې د 150 سال عمر دی نو دا سره لګېږي
دا لوی خلک د خپلو کې په معاشره کې مشران کسان او اوسطا اکثریت به په دغه کې وفات کېږي. ځکه وایي مخکې به چې ګوره دغه شي داسې ورته د شپېتو کالو شي نو خلکو به جلبو ته کښېنو او بیا به مکمل جومات ته شي وغیره. اوس ورته موږ څه وایو وایي چې شپېتو شو د ویشتو شو څه وایو ځکه حق کریم د بیا جومات کې اکثر امام هم تنګي کوي او نو خلک هم ته اکثر تنګي موږ به د بانه به لړښتو چې کور هم روزي زموږ تربیت هم ډېر ښکلی دی تربیت زموږ ډېر ښکلی دی. ماشوم ته موږ ښکلې ښکلې خبرې ښایو نو چې داسې نیاره د نشیانې کوي بوره الله دې معلوم کړي. دا د ماشوم په ذهن کې یوه ورته ته وکړې ته کنځلې شه ټول کنځلې ورته یو ګزار ورکړه دا ټول د هغه په ذهن کې ځای نیسي دا ټول د هغه په ذهن کې ځای نیسي. ځکه الله رب العزت وایي داسې مشران خلک ووایي بلکې زموږ په کلي کې دوی به وایي دغه داسې ورته وایي زه د خدای نه مرګ غواړم کوم د خدای مرګ نه راکوي. او دا یوه ورځ وي د کلي یو مشر وفات شوی دی الله پاک وبخښي. ما ته یوه ورځ وایي چې استاد تا ته سکون او ارام وي ما ورته چې ولې دا خیر راته بچي راکړی دي دا مې یو د زړه ارمان دی چې دا به عالمان شي زه به چې دی دا به زما دپاره د آخرت ذخیره شي دا به شته. ما ته وایي چې ما ته خو هر څه برابر دی هر څه راته برابر دی خو ارام راته نشته سکون راته نشته. د شپې چې دی ګولۍ واچو بیا به راته خوب نه راځي. او بل بنده و هغه هم وفات شوی الله پاک وبخښي هغه به ما ته ذاتي طور په خپله وي را به هغې کې به ناست وایي په دې زړه مې داسې یو یاره شان وایي هر څه برابر دا هر څه چې دي دا په دین کې دی الله رب العزت دې راته توفیق راکړي. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کا بدوی باندې نبأ نوح واقعه د نوح علیه السلام اذ قال لقومه هر کله چې وویل د قوم خپل ته یا قومي ای قومه ان کان که چېرته وي کبوره درانه علیکم ای درون علیکم په تاسو باندې مقامي دا ډېر اوسېدل زما مقامي ولاړه زما ځکه انته ور دعوت لپاره چې ته د دعوت او تبلیغ کار کوې نو د هغې لپاره اکثریت خلک ودرېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې هغې متعلق راځي احادیثو کې چې زموږ ترمنځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو موږ ته دا خبره وکړله. لکه شامنو پیغمبران متعلق راځي اکثریت داسې نور په ناسته باندې کېږي لکه خطبه په ولاړه باندې سنت ده په ناسته اوسو خطبه نه وکړو دغه شان مختلفې دغه دی. نو دا هغه ولاړې د دغه مراد دی هغه ولاړه نه چې د زما دا ولاړه د دعوت لپاره دا په تاسو باندې دروند وي بوج وي یا زما د عزت چې دی دا ستاسو نه نه ځای کېږي. نوح علیه السلام ورته وایي وتذکیري او پند او نصیحت زما بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی باندې زه خو تاسو د الله آیاتونو سره پند او نصیحت کوم. سورت نوح کې به راشي الله دې راله توفیق راکړي هغې کې به راشي نوح علیه السلام الله ته وایي چې خدایه د شپې او د ورځې مې ورته دعوت ورکړه د شپې او د ورځې مې ورته دعوت ورکړه انفرادي او اجتماعي مې ورته ورکړه. انفرادي کله به اجتماعي کار نه کوي نو بیا به ځان له دعوت ورکړي او کله به چې انفرادي کار کوي کله اجتماعي دواړه کار به چلي. وایي خدایه پاکه په هر حالت کې مې ورکړه ځان له مې ورکړه په بازار په هر حالت کې نوح علیه السلام خو علاوه د لږو کسانو نه چې هغوی ایمان راوړ هغه بیا بچل شو. نو دې نوح علیه السلام ورته څه وایي بیا وعلى الله په الله تعالی باندې توکلت توکل کړی ما فاجمعوا امرکم راجمع کې شورا خپله فاجمعوا امرکم بسو کې شورا خپله هغه د رضیانو شورا خپله راجمع کړې یا فاجمعوا امرکم بس راغونډ کې کارونه خپل وشرکاکم او شریکان خپل وسوا یغوسعو نصر دا راغونډ کې اچاله چې خدایان وایي وجه چې دی دا لقب د چا د ادریس علیه السلام ګوره د هغه بوته منامیانو جوړ کړو هغې عبادت کوي. نو الله رب العزت د نوح علیه السلام ورته وایي چې خپل هم راغونډ شي شورا راغونډه کړئ یا خپل امور راغونډ کړئ او شریکان هم راغونډ کړئ. ثم لا یکن چې بیا نه وي امرکم شورا ستاسو کارونه ستاسو علیکم پتا چې ونه ګرځي دا کارونه ستاسو په تاسو باندې غمتن پوشیده پټو ثم اکتب بیا فیصله وکړئ الی په ما باندې
زما جانب ته خپلو کې راغون شي او زما متعلق فیصله وکړي لکه نن سبا چې څنګه یو خبره را اشتباه منکونو یا خپلو کې کله دا هسې خو مونږ ته سیاد نه خو بیا چې داسې خاص موقع راشي نو موږ وایو د منافقت لپاره لږ وخت لپاره خلک راغون شي وایي په دې به مونږ چې دي اجتماعي طور راغون شو په دې به چې دي مونږ دا وکړو دا وکړو اګر که هغې کې بیا تقسیم در تقسیم روان هر کس خپل مفادات لري نو چې نوح علیه السلام ورته چې کله راغون شي بیا فیصله وکړي په ما باندې ولا تنظرون او مهلت مه راکوئ ما ته تذري برابر ما له مهلت مه راکوئ خو ما سره څه بولې نه شي ما په الله توکل کړي وان تولیتم بس که چېرته غواړئ دی تاسو د دې نه یعنې ما لږ سزا رانه کړه ما لږ زه پرېښودم داسې نو دا د دې وجې نه چې ګنې تاسو زما دعوت ونه منئ زما دعوت هم ومنه د دعوت د وجې نه تاسو هسې بېڅه بس دغې باره کې فیصله ونه کړله نو بیا ورته ته ورته ووایه نوح علیه السلام ورته بیا وایي فما سألتهم بس ما سوال نه دي کړی ستاسو نه من اجر د څه اجرتو څه پیسې مې درنه نه وغوښتې دا درنه نه یم چې کلمه ووایه او 2000 روپۍ راکړه دا درته نه ویم یعنې ما ته یو کس خبره کوله وایي زمونږ به هغه تنګي وایي زمونږ امام راغلی وایي چې امام هم راغلی وایي هغه کلي کې به داسې کس هم وي هغه غریب و په مانځه له راتللی هغه ته وایي چې هلکه چې ما تنخوا خو دې رانه کړه دا میاشت وایي هغه ورته وایي چې زه غریب یم ما اوس دې چې غریب یم مانځه بیا مه راځه دې چې غریب یم مانځه بیا مه راځه نو نوح علیه السلام ورته وایي وما سألتكم من أجر زه ستاسو نه څه پیسې نه غواړم زه ستاسو نه دې سوال نه کوم ان اجري نشته دی اجر زما معاوضه زما الا علی الله مگر په الله رب العزت باندې وامرتو ما حکم کړی دی وامرتو حکم کړی شوي دي ما ته ان اکونه چې زه وګرځم من المسلمین د مسلمانانو نه چې زه وګرځم د مسلمانانو نوح علیه السلام چې زه د مسلمانانو نه وګرځم او دغه نیکان پکې وي دا شینې چې په سر کې راځي وایي موږ مؤمنان یو تاسو مسلمان دي مسلمانان مو وایي نوح علیه السلام مسلمان شعیب علیه السلام د ټولو باره کې دا لفظ راځي فکذبوه بیا وایي موږ عایشې رضیالله عنها ته مور نه وایو تاسو ورته موږ ورته تاسو ورته مه وایه که نه دې خو تاسو کمه کوي که د خدای قرآن وایي چې دا د مؤمنانو مور ده نو چې څوک مؤمن نه وي تاسو په خپله خبره کوئ کله زموږ استاد مولانا ثاقب صاحب الله یې په عمر کې برکت واچوي هغه وایي چې 19 کاله ما داسې تعلیمي کړې ده چې ما د اختر په ورځ هم سبق ویلی د اختر په ورځ مې پکې سبق ویلی او د هغه د بزرګۍ ځان ده کیسې نو هغه وایي هغه به کله ناکله کب لګه مونږ ته وایي کله ناکله لیوني پریشان وي کله ناکله لیوني نو کله ناکله دین پریشان وي ځکه وایي نه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت یهودیانو به وایي دا نصارا څه دین نه دي نصارا به وایي عیسایانو د یهودیانو څه دین نه دي نو الله پاک وایي د دې دواړو څه دین نه دي دوی خپل دین بګړو کړی دی ختم کړی دی نو دوی وایي عایشه رضیالله عنها زموږ مور نه ده نو ستاسو مور نه دا خبره وکړي کله مسلمانان فقط فإن تولیتم بس که چېرته تاسو واوړېدې فما سألتکم بس ما سوال نه دی کړی ستاسو نه من اجر د څه اجرت ان اجري نشته دی اجر زما الا علی الله مگر په الله باندې وامرتو حکم کړی شوي دی ما ته نکونه چې زه وګرځم من المسلمین د مسلمانانو نه وکذبوه بس دې تکذیب وکړو دا ګوره دواړه زما ارشاد راجع کېږي د دې وجې موږ دې نیکانو ته وایو چې صرف د عربۍ په ګرامر کار نه کېږي هغې دپاره احادیث وغیره ټولو ضرورت دی فکذبوه بس دې تکذیب وکړو د چا تکذیب یې وکړو وروستو ضمیر راجع کېږي د نوح علیه السلام یې وکړو فنجیناه نو دا وروستو راځي فنجیناه بس موږ نجات ورکړو چا ته نوح علیه السلام ته ومن معه هغه څوک چې د نوح علیه السلام سره فی الفلک په کښتۍ کې الله رب العزت وایي چې موږ دې لره څه ورکړو نجات یې ورکړو نو دا کښتۍ یو سبب و الله داسې نجات ورکولی شو دا نه ظالم قوم و چې کوم قوم کې ضد راشي یعنې امام غزالي رحمت الله علیه را نقل کړي دي والله اعلم و هغه را نقل کړي اوس خو د ما نه هیره ده چې دا هغه د حدیث په تور را نقل کړي یا یې داسې را نقل کړي خو مکاشفة القلوب کې شته امام غزالي رحمه الله فرمایي وایي دا شیطان چې کله هغه دوزخیانو ته خپل دغه هغه وکړي تقریر مقریر اوسه بل څه وکړي نو بیا آخر دی به ټول جهنم کې چې زر کاله تېرېږي نو خدای به ورته وایي چې مات دی د جهنم عذاب سخت دی ورته چې هغه سخت دی وایي مات دی که مې که ماتې دې راته وکړه دا به یې راباندې ډېر بېکاره
وی زه آدم علیه السلام ته سجده وکړه دوی ورته ما په دنیا کې نقل اوس پورته شو دا هغه ضد دی چې ضد څوک راوالي که نه بیا د هغه خان هغه کیسه شي چې هغه ته ووایي هلکه وایي صاحب دې وایي چې خدای یو دی په خدای کې نو که موږ نه دي ویلي دې ځان نه وایي موږ دا نه وایي چې خدای یو دی چې د یو بل په ځل خلک راشي بیا د یو بل خبره نه وایي دقه شان بیا احادیثو کې مختلفې خبرې بیا راغلي خو دا ضد چې دی نو دا سړی کندې ته بیا ور برابر کړي او داسې کندې ته ور برابر کړي چې سړی د حق نه پکې انکار وکړي نو نوح علیه السلام یوې جینۍ ته د 20 کالو ښځه وه جینۍ وه ماشومې پیدا شو هغې ته دعوت ورکړه چې ین عذاب راته په دغه ټیم کې ورته چې ګوره عذاب راځي دونه وخت مې دعوت درکړه دا قبول که ورکېږي او د هغې ماشوم پیدا شي به ورسره داس وکړي نو هغې دعوت ونه منه تر دې چې اوبه راخورې شوې وو چې راخور بیا ورته دعوت ورکړه نه یې منه تر دې چې اوبې دې ځای ته ورسېږي او ماشوم یې ورو ورو اوچته و تر دې چې علما لیکي وایي خپله خو ډوبېده خو ماشوم یې داسې بره نیسلې ماشوم یې بره نیسلې ځکه چې اولاد خو خوږ دی دا هم ډوبه شوه او ماشوم هم ډوب شو خو ایمان یې راوړ فقط او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره مبارک و ایمان یې راوړه ورته ایمان به مې راوړو اخره کې ورته خو بیا به دا خلک وایي ماشومان ته راپسې وروسته وایي دا قوم والا به وایي چې د اور نه ویلې اور نو یې ورته ته اشعار وګوره د ابو طالب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق هغه چې کوم اشعار ویلي دي دا نن سبا مسلمانان هم داسې شي الله دې له دې استقامت را نصیب کړي بس هیڅ په مال دولت په دې مغرور کېدل دي دا د انسان نه وي دا اسلام چې الله دې نصیب په خدای کې په ډېر خوب خلکو دې نصیب د دنیا په داستان ډېر کتاب کړو انا مولانا سلمان ندوی سے رحمه الله تعالی هغه یو واقعه را نقل کړې ده خلکو شوق او هغه ته وګوره د پروفیسورانو کې ډېر شوي دي ارنان دې کوڅه شي دي هغه لیکلي دي یو ځای کې ما غالبا یو کتاب کې لیکلي دي خطبات مدرس کې شته سره خطبات مدرس کې تقریبا هغه کې لیکلي دي چې یو پیره جیاز ډوبېده او دا خبره چې د لانچ دغه د انجن پیل شوي د اوبو جاز نو چا چلې او چا چړاګان او مختلف د خلکو حالت وي ما مې ته وویل چې دا پروفیسر څنګه زه راوړم یاسې زه دلته شم په تګر کې ګډوډ وي هغه مې چې کمرې ورکوي چې هغه وکړه وي هغه وایي چې راځه وي چې زه ورغلم وي هغه د کتاب مطالعه کوله کتاب یې کړه ما ورته چې تا ته پته نشته چې داسې ما دي چې ما ته پته ده ما ورته وایي چې بیا هم ته کتاب پورې سلام وایي ما ته وایي چې زه که باغ نو په دې سره کاته ټیک کېږي نه او چې کاته نه ټیک کېږي نو دا د دې نه به ښه ټیم د کتاب ورکوي چې زه پکې د هغې شانتې کتاب وکړم کافرو د دنیا نه بیا ته نه درکسې واصلم چې د خلکو کوششونو دغه چې وګورې ډېر زیات دي دا د الله ربالعزت وړیا اسلام در نصیب کړي پریو کې درته اسلام میلو شوی چې په دې د خدای شکر ادا فکذبوه بس دی تکذیب وکړه د نوح علیه السلام فنجیناه موږ نجات ورکړو نوح علیه السلام ته ومن معه څوک چې د ده سره وي بالفلک په کښتۍ کې وجعلناهم ابن سینا متعلق راغلی دی 30 جلده کې یو کتاب لیکلی دی 10 جلده کې بل کتاب لیکلی قانون یې لیکلی یو یې په طب باندې لیکلی یو یې په 10 جلده کې بل لیکلی دی او چې د شپې به کتاب لیکم چې روټۍ به کله خوړه نو ښځې به ورله پخوله دا ښځې نه خور به ورله روټۍ ورکوله پخوله کې او هغه به لیکل کولو خور به ورله روټۍ ورکوله د دې وجې به دا هوښیاران وایي د هر سړي د لاس د کامیاب سړي شاته چې دی د یوه ښځې لاس وي د هغې لاس وي موږ وایو دا خبره خو ټیک ده خو د هر ناکامیابه سړي شاته هم اکثر د یوې ښځې لاس وي په دغې اړه هم ډېر ټیک ده نو هغې به ورته روټۍ ورکولې لکه شان امام محمد رحمت الله علیه 900 یعنې یو کم زر کتاب یې لیکلي دي هغه ته به ښځې اکثر وي وایي دا تا هغې ته کړه به د کتابونو وایي دا تا چې کوم کتابونه دي که نه ګرځاپېران وایي دا په ما د 3 ګونو نه زیات دي او افلاطون واده کړو نو په ړوندۍ شپه باندې چاته خپلې ښځې ته نږدې شي بیا د هغې نه پس چاته خواله نه ورغلی یو بچی پیدا شوي چې هغه را داسې راښه شم نو ده ورته وویل
د ښځې ورلوي چې دی د بابا نه تپوس وکړه ده ته دا ووایه چې ده ته دا ووایه چې بل واده نه کړي ورته وایي چې بل واده نه کوي چمبیاتون دی بل واده نه کوي هغه دوی په ژوند کې رانه یو غلطي شوې ده چې یو واده مې کړی دا ما شپه قضا شوې ده مطالعې ټیم رانه کړی دا رانه دوی غلطي شوې د هغه دوی خلک اوس موږ چې روډۍ ګورو نو همداسې کش ورکړو موبایل الله دې مکړي موږ هم ډېره زیاته خوالي کوو په ګیمونو کې یا پیدا وجعلناهم ومنذ وګرځول بلا الله وی چې هغې غرق کړو نوح علیه السلام ته نجات ورکړو د ده قوم ته چې نجات هم کله ورکړو نو لږ کسانو بهر سي درې سي یا وغیره لږ زیات وکړم وجعلناهم او هم ګرځول دي لره خلایف خلیفګان دي لره خلیفګان خلیفګان چې د هغې نه وروسته بیا دي چې دی آباد کړو وأغرقنا الذين أغرقهم كها كسان ذرا كذبوا تكذيب كلهم بآياتنا زمن دآياتهم فانظر أقرا كيف كانت سنة عاقبة المنذرين انجام د ير ورکړي شو چې چا ير ورکړي و دا غي څنګه انجام دی دا وګوره